رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. د ګیرې او د سر ویښته تورول په شریعت کې څه حکم لري؟ ناروا حکم لري، ناجایز دي. ګیره تورول یا د سر ویښته تورول دا ناجایز دي. پته نه لګي چې دا سړی چا له دوکه ورکوي، ځان له دوکه ورکوي، که خلکو له دوکه ورکوي، که الله له دوکه ورکوي. نو الله له خو دوکه نشي ورکولی څوک، الله له څوک دوکه نشي ورکولی. الله یې ول سپینوي او دی تورې بیا واپس. نو دا ښه خبره نه. او بل ده ته هم په خپله پته چې ذالک اتیاو کال ته ورسېدم اوس هم ګیره توروم نو څنګه دی واپس د 20 کالو شوم. نه د 20 کالو نه دی، دا مکه د اتیاو یا د 80 کالو دی. زه اوس که ګیره توره کړم که نه نو ګیره خو مې توره ښکاري، خو په پاسېدو کې بیا چې کوم دی نو د اوښ په شانتې 15 پیرې ګونټې ماتوم را ماتوم که نه. نو دا هسې فضول غوندې کار دی. هغه مړ هغه شریعت خو دې خبره خو په ځای به پرېږدو هلته، خو هسې زما په کله سړیتوب نه پرېوتې غوندې خبره ده. پوه شو مطلب باندې. نو مه توروئ ښه، منع کړي نبي علیه السلام د دین. نکریزه خیر دی، سره نکریزه نه، سره نکریزه باندې ګیره تورول بلکې دا سنت دی، دا ښه دي چې سړی توروي پې ښه. او دا خو سوال خو ډېر ښه مزېدار غوندې دی. د ملګري لیکلي دي چې د روډ کلاولو دپاره لار کې غر دی او غر بلاست کول پکاري، او بلاست کول دپاره نایټریټ د دې چې کوم دی نو ضرورت دی، قانونا هغه بند دي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا روډ د سړي خپل ذاتي دی که د حکومت دی؟ ښه، نو حکومت پې دا پابندي لګوي چې تاسو به د نایټریټ به نه استعمالوئ. نو چې دا ګوړه پکې استعمالوي نایټریټ دې پټ استعمالوي که نایټریټ اول په غلا دې استعمالوي. خبره باندې پوه شي که نه. نو بیا دا ده که نه چې دا چیني او ګوړه که استعمالېږي نو دا خبره خو ټیک ده چې بې ادبي ده، خو چې مجبوري شي، ضرورت پیښ شي، نو بیا ناجایزه څیز جایز وګرځېږي. لکه یو سړی دی چې هغه دومره سخت بیمار شو چې هغه ته د وینې د خېجولو ضرورت دی. نو دا وینه اگر چې دا وینه پلیته هم ده او حرامه هم ده وینه، خو د بل بني آدم نه وینه والي هغه ته پرک کې وخېجئ، دا جایز دي. هغه وخت کې چې د دې سړي ضرورت وي او دی بغیر د دې نه ژوندی نه پاتې کېږي، نو دغه په دغه انداز باندې لږ انداز باندې استعمالوي نو خیر دی. دا ملګري سوال لیکلی دی چې یو سړی په غوسه کې ووایي چې زما دې په الله قسم وي زه به ځان وژنم. د ده څه حکم دی؟ کمر نه دې ځان ورغړوي. دا یې غلطه خبره کړې ده، توبه دې وباسي، استغفار دې وایي، ځان دې نه وژني. او قسم یې کړی دی، اوس ځان خو یې مړ نه کړ نو کفاره د قسم به ورکوي. قسم به څه ورکوي؟ ځان به نه وژني. ښه، ځان به نه وژني. ځان وژل دا ډېره لویه عظیمه ګناه ده. اوس چې ځان یې مړ نه کړ نو کفاره پرې لازمه شوه که نه. قسم حانث شو په قسم کې چې حانث شو، لہذا د دې کفاره به ورکي 10 مسکینانو ته به ډوډۍ ورکي، یا 10 مسکینانو ته به نقد پیسې ورکي. 100 روپۍ باندې اوس کار کېږي، خو لږ ګرانې شوي، خیال لږ ډېرې دې ورکي، دنیا خو نه ورانېږي، ځان مړ کېدو نه پې بچ کېږي نو 1500 دې ورکي که نه، 150 دې ورکي. مطلب باندې پوه شوې؟ اوس مونږ خو د مړ کېدو نه بچ کوو که نه. بهرحال نو دغه پیسې خو بیلو کس یو کس ته به نه ورکوي. ښه، په دې دغه کې دا ضروري خبره ده کفاره کې چې دا به بیلو کسانو 10 کسانو ته ورکوي، 10 کسانو ته دغه 150 روپۍ 120 روپۍ یا داسې خواوشا. ښه، او دا داسې قسمونه مه کوئ. دا قسمونه کوئ وایي که دا کار مې ونه که که نه نو زما د قسم چې دی باباجي دی جومات له به 10 لکه روپۍ ورکوم. چاړو دا قسم ونه کړ، پوه شوې؟ او خو چې قسم کوي نو یا یې ښځه طلاقه کړي. اوس وختي مې یو سړي ما ته ټلیفون وکړ، ټلیفون راته وکوي که تا زما نه پیسې بیا وغوښتلې، ما پیسې درکړې، نو ته په ما په 3 کاڼي طلاق.
اوس به څه کېږي ما دا کار به کېږي پیسې وله ورکړه بس هغه به طلاقه شي او ته به چې کوم دی نو په خټانو ګرځې او شپېلې به وې نو ما دا قسم چې دی کو داسې دی ولې نه وی چې یو 100,000 روپۍ به یوسم او مدرسې له بیا ورکوم دا قسم دی ولې نه خبره بهرحال ناپوهتیا د جهالت دی الله دې معافي وکړي موږ ټول کمزور یو احتیاط کوئ دا خوله چې کوم دی نو ډېره زیاته کنټرول ساتئ ژبه ډېره کنټرول ساتئ او غصه دا د دې خبرو ځان ساتئ ډېر زیات خطرناک کله که خبره د خولې نه داسې وځي خدای مکه سړی پې کافر شي پوه حدیث شریف کې راغلي سړی به سهار مسلماني او ماښام به کافري ماښام به دی مسلماني سهار چې پاسي دی به کافري یعنې د خولې نه به یې داسې غلطې سلطې خبرې وتي دې نه احتیاط پکار دی والله